دک رسوماتو نو بیا یو اچوي او لسو له تاریخ ورکوي بیا یې پوره کوي تاسو یې ما نه پوره کوي که په بوکنګ یې کړي یې نه او په بوکنګ کې راله مرګ رانغی نو د به را پټکي ستاسو خپو کې کېږم تاسو د ښځو د اخراجات پوره کړئ بیا ماشومانو ته بېهوده لباس مونږ اچو وړو ته سر ټوپې نشته د جینکو په سر لوپټه نه منم د ښځو د تور ګوره نه د بوډۍ رپاره ویښته په ښکاره کول جایز دی او نه د جینۍ رپاره پارکور کې ویښته جایز دکه شان کولو ویښته دلالت تر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا قول چې دی چې کوم یهودي ته تپوس کړی دی چې ستاسو د عبادت مخصوص ټیمونه څه دي هغې ویې دنګ 40 غنټې زندګي عبادت دی نو هغه حیران شو چې یاره موږ خو په دې 40 غنټې کې خوراک هم کوئ خوب هم کوئ کاروبار هم کوئ بیبیو بچو له وخت هم ورکوئ کور هم جوندي بار هم جومات ته هم راځئ نو دا څنګه عبادت دی هغې ورته وفرمایل چې کله زموږ دا تمام د وجود استعمال که په هر ځای کې وي که هغه جومات کې او که د جومات نه بار وي چې د الله له حکم تابع وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابع وي نو دا زموږ دپاره عبادت دی دا عبادت دی زموږ گویا دنګ هغه خوب هم په عبادت کې شمار دی زموږ هغه دکان کې صحیح استعمال هم په عبادت کې شمار دی ځکه چې وی رزق حلال کمانا عین عبادت ہے هغې کې رزق حلال ویلی دی رزق حرام نه دی ویلی رزق حلال نو د حلال شکلونه ډیر دي او مونږه د حلال پریښي دو په ارامو باندې اخته وي زم بچو له رزق ګټم زم چې دی نو مشقت کومه نو مشقت په حرامه کېدل نو دا په عبادت کې نه دی شمار دا بیا زمونږ او ستاسو د پریشانۍ سبب دی او چې دا محنت او خواري او مشقت په صحیح ځای باندې کې نو دا په عبادت کې شمار دی او چې د الله پاک نور احکامات ورته نه ماتې لکه مونږه په معاشره کې مونږ ویره دا ګیره پرېښودل سنت دی او پټکې تړل سنت دی بېشکه سنت دی هېڅ شک پکې نشته خو ګیره پرېښودل سنت دی خو وعدې ایفا کولم سنت دی دروغ نه ویلم سنت دی کاروبار صحیح کولم سنت دی غلط کاروبار نه بچ کېدلم سنت دی غلط معاملات صحیح معاملات کولم سنت دی گاونډي سره ښه سلوک هم سنت دی د مور پلار ادب او احترام کولم لازم دی او سنتو کې داخل دی اجي فرضیت هم دی په او سنتو کې داخل دی د والدینو احترام د سپینګیری د تورګیری د بچو د مور پلار حق ادا کولم لازم دی خو د بچو په مور پلار کم حق دی د دې د مور پلار دپاره ادایګي لازم ده نو موږ د بچو نه تمه کوو چې بچی به زما خیال ساتي زما عزت وکړي زما به احترام کوي او زما په حق ډیر دی نو ستا حق ډیر دی بېشکه ستا حق شته خو د دې اولاد هم په تا باندې حق شته قرآن صرف د مور پلار د حق تذکره نه راکړې قرآن د اولاد د حقوقو تذکره هم په مور پلار چې کوم دي نو د هغې تذکره شوې ده شریعت یو پهلو نه راپرېښي چې یو طرف ته مور پلار له ډېر لوی مقام او عزت او احترام ورکړی دی او د حق بس صرف د دې حق ګرځولې دی چې د اولاد باندې د دې حق دی نه قرآن بل طرف ته د دې بچو حق هم په مور پلار ښودلی دی چې په مور پلار د بچو څه حق دی او زه خو زما خو دا خیال او نظریه ده چې مور پلار لومبې د بچي حق ادا کړي او د بچي په حق کې کوتاهي ونه کړي او د بچی په حق کې غفلت ونه کړي او د بچی په حق کې جانبداري کردار ونه کړي نو بیا به دا بچی به بیا د مور پلار که وینا کېږي او کړي کېږي دی به حق ادا کوي نه به حق ادا کوي خو چې مور پلار د بچی په حقوقو کې کوتاه شي د بچی په تربیت کې دی غفلت وکړي د بچی چې دی نو هغه حق تلفي کېږي بچی سره امتیازي سلوک کېږي لور سره یو شان سلوک زوی سره بل شان سلوک نوکر پیشه دوی سره یو شان سلوک او مزدورکار دوی سره بل شان سلوک چې څوک ډېره تنخوا لري هغه مې ډېر خوښ دی هغه مې ټولو کې زیات خوښ دی د هغه ښځه مې هم خوښه ده د هغه بچي مې هم خوښ دی هغه مې هم خوښ دی چې کوم دیاړي مزدوري کمه کوي نه مې هغه خوښ دی او نه مې بچي خوښ دی او نه مې د هغه ښځه خوښه دا امتیازي سلوک دی دا امتیازي سلوک دی چې کوم مور پلار په اولاد کې امتیازي سلوک شروع کړو چې د دې نه دواړه پیداري که دا کمې ګټې واله دی دا هم د دې مور پلاره دی او که دا ډېرې ګټې واله دا د دې مور پلاره دی
نو چې اوس مور پلار په بچو په حق کې کوتاه شي نو دا بچي به مور پلار په حق کې بیا څه ادب او احترام وکړي دغه بچی چې د احساس کمترۍ کې راشي چې خدای دارم نه مور دا زما د موره پیدا دی نو زه له چا نه پیدا یم زه په اوبو کې راغلی یم په ما باندې خواري او محنت د مور پلار ستړي نه دي کړي نو اوس چې ما زما ښځه شوه زما بچي شو زما ګټه کمه راله بل ګټه ډېره را نو هغه پسې هر څه وروخېجه او ما هر څه نه محرومه کړه نو دا سلوک د مور پلار سره دا کردار نه ښایي مور پلار سره دا سلوک کول اولاد سره دا نه ښایي ځکه خو نن اولاد د مور پلار په نافرمانۍ کې دی بل د بچو په حق کې منګه دیني اعتبار سره غفلت کوو بس خپل رسارې ماندل راځو چاته په دروغه د خپل بچو ته ویلي دي چې په بستره کې د غرمې لسو پورې پراتی چا ورته دا غم کړی دی چا ورته الله لپاره الله نه غوښتي دي جړلي دي د بېلمازه بچي لپاره د یو بېلمازه نخوست یو روایت راځي شپېته کوره بل روایت راځي اتیا کوره بل روایت راځي شپږ شلي کورونه د یو بېلمازه د بېلمازې سپېرتوب په دې شپږ شلو کورونو یا په اتیا کورونو نو چې په کم کور کې بېلمازي د دې په کاروبار کې به څه برکت راشي بېلمازي د بې برکتۍ ذریعه او سبب دی او منګزاري د برکت ذریعه او سبب دی اوس مون نه کېږي او موږ د خیر تمه د الله نه کوو موږ د کاروبار کې موږ د پیسو کې موږ د غله کې موږ د عمر کې موږ د اولاد کې د برکت تمنا هم کوو او بېلمازي دې هم کوو نو دا نه کېږي دا نه کېږي بل طرف ته رسومات دي رواجونه دي منګه په هغې د قرآن او سنت قرآن موږ ته دغه ښیي سنت موږ ته د رسم په مقابله کې سنت دی د رسوماتو رواجونو مقابله کې سنت دی اوس په دې رواج موږ داسې منګولې کلکې کړي دي چې د سنتو نمبر ته زیات اهمیت موږ دې رواج ته ورکړی دی څلوېښتۍ کوه دا رواج دی سنت نه دی جمعې کوه دا رواج دی سنت نه دی مړي له درې ورځې قبرستان ته ځو بیا په دوربین کې ورته مخ مه ورښکاره کوه او د ښځو لپاره قبرستان ته کوم دی په دې پرفتن ته ورکړي او قبرستان ته تلل بازار ته تلل حرام دي نو قبرستان ته تلل هم ناروا دي د بې پردګۍ څونه محال راځي موږ چېرته غټه بورکه په سر کړه دا خو د باچاګانو کورنۍ ده دا خو ډېر احترام واله خلک دي دوی خو ډېر حیادار او پردهدار خلک دي د دې نه خو به خلکو حیا او پردې زده کولې او زده کوي به نو چې موږ په رسوماتو او رواجونو باندې منګولې کلکې کړو زموږ د هغه ښکلي پیغمبر دا طریقه وه چې را موږ کومه اختیار کړې ده زموږ د پیغمبر د هغه ښکلي پیغمبر د تعلیماتو مطابق رسم په رسم او رواج په رواج او سنت په سنتو چې چا سنتو باندې منګول کلکه کړه رسول الله مبارک فرمای حدیث شریف مفهوم دی ویزه تاسو ته ځان نه پد به دوه څیزو پرېږدم یو